نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. سورة مومنون اتلسم پارا ابتدائی آیاتون دی دی صورت دا سورة مومنون وی ذکر دی صورت پا اولنی آیت کی دا مومنان دا کامیابی ذکر دی. دا صورت مکی صورت دی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نوڑان دی نازل شوید. پا مکی صورت کی عموماً 3 مضامین. اول توحید چې الله یو دی د ذات او د صفاتونو په لحاظ سره تنها دی هیڅ قسم شریک نه لري. د شرک نه الله رب العالمین مکمل پاک نه دا غسر په ذات کې څوک شریک شتا او نو ور سره په صفاتونو کې څوک شریک شتا. ذات یې یو دی او صفاتونه یې یوازې دي. هیڅ قسم صفات د الله پاک د بل چا د پاره ثابت نه دي. پا مکی صورت کی اول مضمون د توحید بیانی. دویم مضمون پا مکی صورتون کی د رسالت بیانی گی کہ اللہ پاک د انسانانو د ہدایت د پارا پا انسانانو کی سکسان منتخب کی د دین د رسول د پارا اغیتا نبی او رسول وی اغتا اللہ پاک پیغمبری ورکی د انسانیت د ہدایت د پارا او ټول پیغمبران د الله محبوب بندگان دي. د هر قسم وړو لوی ګناهونه الله پاک پیدا کړی دي او د پیغمبرانو آدم علیه السلام اول پیغمبر او اخیرنی پیغمبر زمونږه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د ټول اخیرنی پیغمبر دی. د دن رستو بل پیغمبر هیڅ قسم راتلو والا نشتا. دا زمون ایمان دی. سوکم چې د نبی علیہ السلام نه بعد د پیغمبرۍ دعوه کوي دا سړی به سوچه کافر ګڼلی شي ځکه چې پیغمبر زمونږ اخیرنی دی. نو چې څوک دا اخیرنی نه مني نو دا مسلمان نه دی بلکې سور کافر دی. لکه مرزا غلام احمد قادیانی بیوقوف هغه به وایي زه پیغمبر یم نو موږ وایو ته خر پیغمبر نه ځکه پیغمبر خو نبی علیہ السلام اخیرنی دی. د هغه نه وروسته څنګه د پیغمبرۍ دعوه کوي سوچه کافر تیر شوی دی. مرزا غلام احمد قادیانی زمون په وطن کې باغی باندې قانونن حکم د کفر لګیدلی او د قادیانی کفر د عام کافرانو په نسبت دا جدا دی. د دې وجنه قادیانی ته زنديق ویل شي. قادیانی سره هیڅ قسم تعلق ساتل شرعاً صحیح نه دی. د قادیانی سره خبرې اترې کول د قادیانی سره ناستا خوراک سکاک اغشتل خرڅول کاروبار دا ټول د قادیانی سره حرام ناروا دي ځکه قادیانی زنديق دی. قادیانی دی کافر او ځان ته مسلمان وي نو چې وی کافر او ځان ته مسلمان وي دی ته زنديق وي. اوس عیسایان دي ځان ته عیسایان وي دا غي حکم د عام کافرانو. يهوديان ځان ته يهوديان قادیانی دی کافر وي زه مسلمان نو د دې وجه د حکم جدا دی. نو په مکی سورتونو کې دویم مضمون د رسالت او دریم مضمون د اخرت چې د مرګ نه بعد زندگی دا حق ده. مشرکان د مکی بدان نه منله. د مرګ نه بعد زندگی انسان وفات شو نو دی ختم نشو بلکې د یو داسې زندگی شروع شو چې دنیا کې څه تیر کړی دي داغه مطابق بدت اوس داغه بدلی ملاوي. سور ته په قبر کې ملو شي او سور ته د قبر نه بعد اخرت کې جهنم یا جنت کې او بدلی ملاوي. په دې صورت کې شپږ رکوعات یوصل اتلس آیاتونه
په دې صورت کې د کلماتو تعداد 100 دی او د حروف تعداد 3540 دی. دا صورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره درویشتم دی، خو د نزول په لحاظ سره 40 نمبر نازل شوی دی. د دې نه مخکې 3 سورتونه نازل شوي دي، دا 40 دی. د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د نیکۍ کولو حکم ذکر شو. وفعلوا الخير، نیکی کوئ، دې لپاره تاسو کامیاب شئ. او د دې صورت په شروع کې د نیکی صفات ذکر کیږي چې مسلمان نیک بکلی چې دې منځونه کوي، دې بېهوده کارونه نه کوي، زکات ورکوي، د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي، د الله نافرمانۍ نه ځان ساتي، د خپل منځونو حفاظت کوي. دا د کامیابۍ هغه صفات مخکې صورت اخره کې او د دې صورت په شروع کې نو ربط واضح دی. یا دویم ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې سورې حج په شروع کې د قیامت ذکر وکړو، د مرګ نه بعد د زندګۍ. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، او د دې صورت په شروع کې هم د قیامت ذکر دی. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. یا د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د کافرانو د شرک تردید شو چې کافرانو دا خدایان دومره بیکاره دي چې یو مچ چې یو وړوکی ځناور دی دی نشي پیدا کولی. او د دې صورت په آخره کې د مشرکانو کافرانو عذاب ذکر کېږي چې دوی بوی مونږ دنیا ته واپس ولېږه، مونږ به سم عمل وکړو. الله بوی دوباره ژوند نشته ستاسو دپاره د دنیا، تاسو دنیا کې وخت تېر کړی دی خو ستاسو دپاره جهنم دی. دا خو د مخکې صورت سره ربط او مناسبت شو. د دې صورت په اولنۍ رکوع کې الله پاک د مؤمنانو د کامیابۍ اصول ذکر کړي. کامیاب دي مؤمنان. اوس په مؤمن څه کار کوي؟ د ده څه ذمه دارۍ شته او که نه؟ او شته. د ټولو اول الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوی به په خپلو منځونو کې عاجزي کوي. اوس د خاشعون تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر تفسیر ابن عباس کے دا ذکر شوی دے. خاشعون اے مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیهم فی الصلاة. نبخی طرف تا کوری مانزکی، نبگس طرف تا کوری پا مانزکی، نو پا مانزکی یو پابل خوا کوری، په مانځه کې به عاجزي کې او په مانځه کې به لاسونه نه اوچتې، مانځه کې به لاسونه نه اوچتې. دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي. نو رفع الیدین کول د دې آیت تفسیر مطابق دا د خشوع خلاف دی. په مانځه کې چې ولاړې ښه په اطمینان ودرېږه، الله ته په عاجزۍ سره رفع الیدین مانځه کې مه کوه، ځکه دا د مانځه د خشوع خلاف دی. او دا تفسیر سمرقندی فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی چې په مانځه کې رفع الیدین کول دا د مانځه د خشوع خلاف دی. په مانځه کې رفع الیدین مه کوه. نبی علیہ السلام به شروع کې کول خو بیا په خپله پرېښودل، نو چې پرېښودل اوس ستا دپاره دوباره کول نشته. رفع الیدین نه کول دا د مانځه سنت دی. بل صفت الله پاک د مؤمنانو دا ذکر کوي چې دوی به د بېهوده خبرونه د فحش خبرونه ځان ساتي. بل دا چې دوی به زکات ورکوي، کلمه د توحید به وایي، نیک اعمال به کوي، ګناهونه به نه کوي. بل دا چې دوی به د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي، خپله شرمګاه به بې ځایه نه استعمالوي. البته که یو انسان واده کړی دی او د خپلې بیبي سره زندګي تېري، یا یو انسان د وینځ مالک دی، د کافرانو نه وینځ ګیره کړې ده او د هغې سره دی ژوند تېروي، نو د دې ورته اجازت دی، په دې ګناه نشته. خو د دې نه علاوه که انسان خپل شرمګاه استعمالوي، نو دا به د دپاره حرام ناروا وي، که هغه پردي ناموس سره او که هغه په بلې طریقې سره. او چا چې دین علاوه ولاد استعمال کا، الله فرمایي دا کسان زیاتې کوي. نو چې زیاتې څوک کوي کم ځای به وي، جهنم به ځي.
او بیا الله پاک فرمایي چې مؤمنان کامیاب دادي چې دی د خپل امانتونو خیال ساتي امانتدار بوي مؤمن به خیانتګر نه د خپل وعده خیال بساتي وعده به پوره کوي وعده خلافي بچا سره نه کوي او په خپل منځونو باندې به خیال ساتي د دې آیت تفسیر جلالین دا کوي والذین هم علی صلواتهم یحافظون ای یقیمونها فی اوقاتها دی به منځونه په خپل وخت باندې کوي دا تفسیر د نن تقریبا 1500 کاله مخکې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دی چې مونږ بس کوي په خپل ټیم کې وکړي نو چې مونږ د ماسپخین دی نو وخت هم د ماسپخینی او چې مونږ د مازیګر دی نو وخت هم د مازیګری او چې مونږ د ماقام دی نو وخت هم د ماقامی او چې مونږ د ماسوتن دی نو وخت به د ماسوتن څنګه چې د سحر مونږ په ماسپخین نه کیږي ګناه ده ادا نه دی قضا دی اوندا شان د ماسپخین مونږ مازیګر کې نه کیږي او د ماقام په ماسوتن کې نه کیږي دا د منځو د مؤمن د کامیابی اصول او بیا الله پاک فرمایي چې دا کارونه وکړل دا کسان د جنت وارثان او په جنتونو کې چې کوم اعلی جنت چې هغه ته جنت الفردوس وي په جنتونو کې اوچت جنت دا مؤمنان هغه جنت ته ځي او بیا الله پاک د انسان تخلیق ذکر کوي چې د انسان ابتدا منګه د خور نه کړي آدم علی السلام د خټ نه پیدا او بیا د آدم علی السلام نه رس اولاد چې پیدا کیږي نو دا د یوې قطرې د نطفه نه پیدا کیږي د مور پر رحم کې هغه نه بعد د نطفه نه بیا د وینې ټوټه شي سلوي ورځې بعد بیا د وخت ټوټه شي سلوي ورځې بعد اډو کې وته ملو شي دا اډو کې بیا الله پاک وخور واغوندي او دا غینه بعد الله پاک فرمایي چې دې موږ په بل طریقې سره ژوندۍ کو یعنی په دکې بیا روح واچو درې حالت په دې تیر شو سلوي قرتی علاقه اصلوي قرتی نطفه بیا علاقه دا غینه بعد بیا مزغه او مزغه نه بعد چې د اډو کې وغه تقریبا 3 میاشت سلور میاشت درې چلې شوي سلور میاشت اغه نه بعد الله پاک پدې کې سا واچي دې نه بعد بیا معصوم رو غټيږي بیا وخت پوره شي پیدا شي او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو په دنیا کې وفات کیږئ او د وفات کېدو نه بعد به تاسو بیا ژوند کیږئ او قیامت حق دي کافران نه مني بیا الله پاک خپل نعمتونه ذکر کوي چې پتا سمې د پاسا ولاره جوړ کړی چې دا د فرشتو د پاره لارې دي او تاسو د پاره اسمانونه دي او بیا الله فرمایي تاسو باندې اسمان او بنازل کوم پدې کې تاسو د پاره ژوندۍ ده تاسو فېدی دي زدا سم کول شم چې او بدر باندې اورو او مکمل واپس ختم کړم لیکن او بدر تیسار کوم پزمکه چې تاسو د فېدی د پاره تاسو د فصل تاسو د حیواناتو د فېدی د پاره پدې وبو باندې باغونه مزیدار د میوونه ډک شي انګور پکې وي کجوري پکې وي پدې کې قسم قسم میوې تاسو د فېدو د پاره پدې وبو باندې اون زرغونو چې هغه اون د زيتون ده زيتون اون ده او د دین تیل راځي د زيتون د اون تیل راځي او هغه تیل تاسو ترکاری ده دا تاسو پرې د زيتون تیل دا مصنوعینی دا د اون ناراضه او بیا الله پاک فرمایي تاسو ساری می تاسو د فېدی د پاره پیدا کړ په دې سارو باندې تاسو خپل فېدی حاصلوي او نور نعمتونه الله پاک ذکر کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په برکت د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی قد افلح المؤمنون فتقي سر کامیاب شو مؤمنان الذين مؤمنان کسان دي هم فی صلاتهم خاشعون چې دي په خپل منځونو کې عاجزي کوي
والذین هم عن اللغو معرضون او مؤمنان کسان دي چې دوی د بېهوده کارونو ځان ساتي والذین هم للزکات فاعلون او مؤمنان کسان دي چې دوی زکات ورکوي والذین هم لفروجهم حافظون او مؤمنان کسان دي چې د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي الا على ازواجهم مگر خپل بیبیانو سره نزدېکت کوي او ما ملکت ایمانهم بیا د خپل بند سره چې دي مالکان دي فإنهم پس یقینا دا مؤمنان چې دي غیر ملومین ندي په دې باندې ملامت زکه دا کار دوی تجایز دي خپل بیبي سره تعلق یا خپل ویل سره تعلق چې د کافرانو نه ګیر او د دین علاوه فمن ابتغى وراء ذلك بچا چې ولټوله بل لا سوا د دینا فاولئک هم العادون پس دا کسان چې دي زیاتی کوونکي دي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او مؤمنان کسان چې دي د امانتونو خپل وعدو خیال ساتي والذین هم على صلواتهم يحافظون او مؤمنان کسان چې دي په خپل منځونو باندې خیال ساتي حفاظت کوي یعنی په خپل وختونو کې منځونه کوي اولئک هم الوارثون دا کسان چې دا مؤمنان دي وارثان او مستحقین دي الذين کسان يرثون الفردوس دي وارثان د جنت الفردوس هم فيها خالدون دا مؤمنان په دې کې همیشه د پاروي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او پتاخي سن پیدا کړو انسان یعنی آدم علیہ السلام من سلاله من طين د چنکړې شوی خټینا ثم جعلناه نطفه بیا موږ وګرځو نسل د آدم علیہ السلام نطفه یو نطفه فی قرار مکین فزید قرار مضبوط کی چې د مور رحم دی ثم خلقنا النطفه علقه بیا من پیدا کړ بیا منګه خلقنا النطفه بیا من جوړ کو د دې نطفینا علقه د وینې ټوټه فخلقنا العلقه مضغه پس من جوړ کو بیا د دې علاقینا د غوخه ټوکړه فخلقنا المضغه عظاما پس بیا من جوړ کو د غوخه د دې ټوټین اډو کې دانچا فکسون العظام لحما پس بیا من واغوندو دي غوخه د اډو کې دانچې تغوخه ثم انشأنا خلقا اخر بیا من پیدا کو دلرا په یو بل جون سرا یعنی روح پکې واچو سلور میاشتې بعد فتبارك الله احسن الخالقين پس برکتناک الله پاک چې بهترین پیدا کون کې دي ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا یقینا تاسو په دې جنہ خامخا وفات کېږئ ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینا تاسو پر د قیامت باندې دوباره بیا د قبر نه ژوند کول شي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او پتاغیسن پیدا کړی استاد د پاس اولار د فرشتو چې اسمانونو استاسو د پاره وما كنا عن الخلق غافلين او نه یمنګ د خپل مخلوقنا غافلین نا خبره وانزلنا من السماء ماء بقدر او من نازل د اسمان او په اندازه باندې فاسكننا في الارض پس من د حصار په ځمکه کې وإنا على ذهاب به لقادرون او یقینا منګ په بیاولو د دې او باندې خامخا قدرت لرونکیو فانشأنا لكم بجنات من نخيل وعناب پس من پیدا کو استاد د پاره په دې او باندې باغونه د کجورو انګورو لکم استاذ د پاره د فیدی د پاره استاذ د پاره دی فيها پدی باغونو کې فواکه میوه کثیره ډېری ومناتا کو بعد دي تاسو خوري وشجره تخرج من طور سيناء او یونا پدی وبو باندې زرغونو چغونه دا تخرجو چې دا راوزی من طور سيناء د طور سيناء غر سره خوا کې دا د غر نوم دی تنبتو چې دا را ټکوي داونه بالدهن تیل وسبغ او ترکاری دا للآکلین د خورونکو د پاره وان لکم فی الانعام العبره او یقینا ساز د فیدی د پاره استاسو د فیدی د پاره دا ساروی دی یا وان لکم یقینا لکم استاد د پاره فی الانعام پدې سارو کې لعبرتن خامخا فیدا نسقیکم مما فی بطونها منګس کو تاسو د پاره هغه سوچ په ګیډو د دې سارو کې دی لکه په ولکم فی منافع او استاد د فیدا د پاره دی په دې سارو کې فیدی کثیره ډیری ومنا تاکن باز د دین تاسو خوري وعليها پدې سارو باندې وعلى الفلك او پدې کشتو باندې تحملون تاسو بار کول شي تاسو په خپل بوجونه وړي یا تاسو په سورلی کوي واخر دعوانا الحمدلله